نن بعضې ښځې راپاسې وي اسلام موږ له حقوق نه راکړي و بېوقوفې راشه ته اسلام د زړه سره ولګوه ستا عمره خوش نصیبه ښځه به په دې تمامه دنیا کې نه وي قسم دې د اسلام چې ښځو له څونه حقوق ورکړي دي دونه بلا بل څوک ورکوي اسلام خو ښځه د مور په شکل کې پیش کړه او صفه حدیث په رسول الله و چې د دغې مور د قدمونو د لاندې جنت دی که ته هر څونه نیکې وکړې هر څونه منځونه وکړې هر څونه حجونه وکړې هر څونه زکاتونه ورکړې خو چې مور د نه خفه نو د جهنم غوپه به سکې جهنم ته به ځي د مور د دغې قدمونو د لاندې جنت دی مور زنانه له د مور په شکل کې دا حیثیت ورکړو زنانه له د لور په شکل کې عظیم الشان حیثیت ورکړو هغه ته رحمت وي رحمت چې دا لور دا مرګري ته کینه بشي داسې کربلا خو نه ده سړیه عرض ما کوم چې دې زنانه د لور شکل ورکړو دې رحمت جوړ کړو قسم دی چې په کم کور کې لور راشي لور د وجه نه په کورونو کې رحمتونه ګورې متوجه شي لور د الله د طرف د عظیم الشان رحمت ته او د دغې مور او د پلار د جنت ذریعه جوړېږي ګور بعید نه ده بعضې خلک په لوڼو باندې خفه کېږي په زامن خوشحالېږي بعید نه ده چې دا لور د جنت ته راکاږي او دغه قضوې د جهنم ته راکاږي لور رحمت دی یو واقع مې کتله یو کس و د هغه مسلسل لوڼه کېده یو لور یې وشوه دویمه لور درېیمه لور شپږ لوڼې وشوې وم اولاد یې چې کېده د خپلې بیوي پسې ټوپک راوړه په دې کوپړی ورته کېښوده وایي که د دې نه پس دې لور وشوه نو وژنم دی فیصله کوم هغه یې عجز یې په ژړا ګوتې پورې چې یا الله زما د خاوند جاهل هلک او جینۍ ورکول خو ستا لاس کې دي زما لاس کې خو نه دي یا الله د اوزو کوزو نه زما د خاوند پوهېږي د شپې د خاوند خوب ویني په خوب کې ویني چې د قیامت ورځ قایمه شوې ده او فرشتو په زنځیرونو تړلې به جهنم طرف او ډېر په درز دروز مې راکاږي کله مې دا خوله دې ځمکې نو عرض ما دا کوم چې دا کس وایي دا پلار شپږ لوڼې وي ویده شم خوب وینم په خوب کې ویني چې د قیامت ورځ قایمه ده او فرشتې مې په زنځیرونو کې د خپلو تړلې او راکاږي مې جهنم ته د کندو کفرو له او د کاڼو له مې کله خوله راځي او کله سر غاښونه مې مات خوله مې ماته فرشتې وي د دې کمبخت د جهنم فیصله شوې ده ور وویله وي دې چې د جهنم دروازې ته وروستم او ورویشتمې وي دې کې مې یو ماشومه لور ولاړه چې ښځه به یم او زما بابا جان به تاسو جهنم ته ولې دا کېدی شي دا فرشتې د هر چا بند کولي خو د ماشوم بند نه ورځي ماشوم معصوم مخلوق دی دی بې ګناه مخلوق دی نو فرشتې د دې معصوم مخلوق سره ډېر رعایت کوي نو دا فرشتې به دې لور ته ولوي چې د جهنم فیصله شوې دي پرېږده فیصلې چې زما پلار یو زه یم ما نه مې په دې دروازه داخل نه کړي دا فرشتې وي واپس یې کړي دې سره نه کېږي د دویمې دروازې ته بوځي چې هلته بوځي هلته دویمه لور ولاړې وي چې زه یم ښه نو زما بابا جان به تاسو څنګه جهنم ته ولې نشي ویشتی یو دروازې ته رسېد شپږمې دروازه باندې لور ولاړې نو دا فرشتې یو بل ته وایي چې د جهنم خو اووه دروازې دي او د ده شپږ لوڼه دي اوومه دروازه به خالي ځکه د ده اوومه لور نشته راځي چې په دې اوومه دروازې ورلاو کړو ځان ته خلاص کړو وایي چې د اوومې دروازې ته ور روان کړو نو په چغو چغو کټ کې رو د انګل راپاسېدو او په ژړا دی او یا الله زما لور په کار د زوی ته مې ضرورت نشته چې د اوومې دروازې د جهنم نه مې خلاص رامنډه کړه او خپلې بیبي ته وایي ما له لور راوله زما زوی ته ضرورت نشته خدای قرآن ته وګوره زما لور په کار لوړه د الله تعالی د طرف نه لوی رحمت دی اسلام دی لور له دا حیثیت ورکړو اسلام دی زنانه له د ښځې او د بیبي حیثیت ورکړو اعلی احترام او اعلی عزت یې وله ورکړو راشه زما د پیغمبر نه تپوس وکړه چې هغه سره د بیبي احترام څونه دی هغې خپلې ورکړی یو موقع باندې حدیث کې راځي چې یو بېله د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها څه خبره باندې طبیعت ساز نه ولو پیغمبر علیه السلام ته خبرې کولې نه اواز یې لږ تیز شو پیغمبر علیه السلام چپ و دې کې پلار ابوبکر صدیق صاحب کور ته داخل شو د لور د اواز یې چې وکتو چې دا خو تیز دی د پیغمبر علیه السلام مخکې رامنډی که ورپسې یا ابنة ام رومان د ام رومان لور ستا دوله جرت چې د رسول الله مخې ته اواز تیز دی ورږه ښه پلار یې ور روان شو ورپسې الله اکبر دې کې رسول الله رامنډه کړو د حضرت عایشې مخې ته ودرېد خیر د ابوبکر ګزاره ورسره وکړه
وی پیغمبر علیه السلام ستا په مخ کې آواز اوچتوي وی پرېږده خیر دی ګزاره ورسره وکړه خبره رفع دفع شوه یو دوه درې ورځې پس ابوبکر صاحب بیا د حضرت عایشې کور ته راغی نو پیغمبر علیه السلام او حضرت عایشه خبرو کې او خبرو کې خندل ډېرې ښکلې خبرې کولې نو ابوبکر صاحب چې دا کیفیت ولیدو نو پیغمبر علیه السلام ته وی ای د الله رسوله څنګه چې په جنګ کې حصهدار کړی وم دې صلح کې مې داخل کې اوس را سره روغه مو کې زه خو ستاسو په جنګ کې حصهدار وم پیغمبر علیه السلام ورته قد فعلنا یا ابابکر راځه ابوبکر ته مونږ په خپله صلح کې شامل کړی د بیبي سره دونه ګزاره او نهه بیبیانې وي د نهه بیبیانې داسې په انصاف سره ساتل چې چېرته به یو بیبي هم لاس نه دي اوچت کړی علما کرام ناست دي چېرته ضعیف روایت کې هم نه دي راغلی چې پیغمبر علیه السلام خپله بیبي والی ټکولی دی یا پې لاس اوچت کړی یا یو ټپ ورکړی داسې نشته چې د بیبیانو سره دونه ګزاره نو د پیغمبر علیه السلام نهه بیبیانې خو په خپل ځای اوچتې زنانه وې امهات المؤمنین دي عامو خلکو د براشه د یو سړي چې دوه درې ښځې نو دنیا او آخرت یې غرخي وکړي غرق تاسو راته ووایي دا موږ یو ملګری دی دویم واده یې کړی و ما یې مولانا صاحب څنګه حال دی یاره وي زما حال به څه وي داسې مثال مې لکه د مګرمش په خوله کې چې سړی کښېنې او یو لاس یې ښکته نیولي او بره نیولي او په دې انتظار چې د غاښونه به راباندې کله بندوي زمونږ په کلي کې یو ملک صاحب هغه یو ورځ د کور مخې ته تېرېدم 3 ودونه یې کړي دي نو کور نه بار راووتو ویښته پې به بر ټوپۍ نه وه دا یو چړ یو ورغوستی د سپلی بله خپې بار وه د سپلین او ډېر ګډوډ ما ملک صاحب خیر دی استاد جي شکر دی چې ته رالی وی د ښځو 3 ښځې کړي دي وی د ښځو مې خپل منځ کې شور و نو چې جنګ شو نو ما خلاصولې په ما یې را باندې کړه نو زه د بار را تښتېدم راشه لږ نصیحت ورته وکړه د رسول الله نهه بیبیانې وي چېرته کمزوري روایت کې هم نه دي راغلی چې په پیغمبر علیه السلام په خپلو بیبیانو لاس اوچت کړی دونه احترام بیبیانو له عزت ورکو حضرت عائشہ فرمائی ما به چې د کنډول نه اوبه وڅښلی پیغمبر علیه السلام په هغه ځای باندې خپلې شونډې مبارکې کېښودې ما به چې د کم اډوکې نه غوښه وخوړه رسول الله به د ما نه اډوکې واغسته په هغه ځای به یې خپلې شونډې مبارکې کېښودې امام الانبیا د خپلو بیبیانو داسې احترام کو د ابوداود شریف روایت دی چې یو موقع باندې پیغمبر علیه السلام سره بیبي عایشه واپس را روانه ده یو غزوین صحابو او په ځنګل کې صحابو ته لکه تاسو مخکې لاړ شئ ما ښځه او خاوند دلته پرېږدي چې یوازې پاتې شو حضرت عایشې ته وایي عایشې سره خیال دی منډه را سره نه وی د منډې ضد نه لګو الله اکبر امام الانبیا او د بیبي سره منډ نه وی په ځنګل کې ځان لا پیغمبر علیه السلام ته مخکې شو یو بله موقع باندې حضرت عایشه مخکې شوی نو محدثین لیکي چې عایشه د دغه مخکې شو رضی الله عنها چې پیغمبر علیه السلام په دغه وخت کې متبدل او بدن یې غټ شو خو یو بله نکته هم پکې ده هغه دا چې بس اوقات هر نیمه بھی جیت ہوتی ہے زویم د قصه د پیغمبر علیه السلام د خپل بیبي نه ځان وروسته پاتې کړو چې پرې د وګټي چې دا خوشاله شي رسول الله چې خپل بیبیانو سره په کوم انداز باندې وخت تیر کړی دی قسم دی چې په دنیا کې دغه مثال نشته نن ښځې راپاسې موږ ته حقوق نشته په اسلام کې ښځې اسلام کې چې تا ته کوم حقوق ملاویږي قسم دی کو بل ځای کې تا ته ملو شي ته خو د یورپ کې نو نه ته خو د یورپ لوبې جوړې کړې ته خو د یورپ شوفیس جوړ کړې په تا باندې کاروبارونه چلیا او اسلام ته د کور شهزادګۍ جوړه کړې تا له عزت او احترام درکو او خاوند ته وایي د دې په بد اخلاقۍ صبر کوه ګورې خاوند ته حکم دی د دې په بد اخلاقۍ صبر کوه د رسول الله حدیث دی زما هغه خاوند خوښ دی چې د ښځې مخې ته مغلوبي خو چې ظالم دې جوړ نه شي مغلوب دی راشي کته دی راشي د ښځې مخې ته خو چې ظالم دې جوړ نه شي په ښځه ظلم ونه کړي په نسبت د هغه خاوند چې په ښځه ځان ظالم کې او په ښځه ځان غالب کړي دا خاوند مې بالکل نه دی خوښ دا مجلس د تصوف دی داسې ده که نه ولس نو پکې د یو غټ صوفي واقعات اورم بل ځای کې ما چاته نه دي بیان کړی ځکه د خلکو ججوري وړي خو زه دې صوفي ته حیران یم امام ابن عجیبه رحمه الله ډېر غټ صوفي د مغرب تېر شوی او د صوفیت په حوالې سره د ډېر کتابونه او رسایل هم دی او د تصوف په اعلی درجه باندې فایز یو کتاب یې لیکلی دی په کتاب کې دا لیکلی دی چې الله پاک په ما دا احسانات کړي خپله سوانح ده دا احسانات یو یې پکې دا خبره ذکر کړې چې الله پاک په ما دا احسانات کړي دي چې زما بیبیانې بد اخلاقې وي خو ما به د هغې په بد اخلاقۍ صبر کوم
او دا په بد اخلاقۍ به مې ځکه صبر کوو که ما پې لاس اوچتو په خپلې بیبي نو ما سره به دا یره وه چې سره د الله تعالی نه لرې شم او الله مې د خپل قرب نه محرومه کړي نو د دې وجه نه د بیبیانو په بد اخلاقۍ مې صبر کړی نو یو واقع ذکر کړی چې یو پیره په دویم چت کې په کور کې چلې ته ناست و بیبي مې غوسه وراته وی هغه راغله زما د مرۍ ته څادر واچو دا ګورې کتابي واقع د ځان نه ته نه وایم خو د ځان نه بیا خو د بیانولو څه دغه مجاز نو وی زما د بیبي زما د سټ ته داسې دا لوبټه واچوله ډېر داسې سپکدستې وي د بر نه راښکلم په پوړو کې م راښکلم او د ګیټ نه بار کم د دن نه راپسې تاله وواله وي هغه شپه ما د کور نه بار تېره کړې ده خو په دې خپله بیبي مې لاس نه دي اوچت کړی یو ځای کې ذکر کوي چې زه یو پیره ستړی وم رالم د ده 3-4 بیبیانې وې نو د خپلې بیبي په بستره باندې سم لاستم نو هغه به چېرته غوسه وه وی راله چې ښه ته زما په بستره زما د اجازت نه بغیر م لاست دی وي دا بستره یې راښکله او زه د ښکته پرېوته مرغړېده به خو ما هم د بیبي باندې بیا هم لاس ته دي اوچت کړی او بیا دا هم لیکلی چې د بیبي صنف نازک دی کو ما په لاس اوچته و ټکوله مې دې څه حیثیت و هېڅ حیثیت یې نه خو ما وایي چې هسې د الله تعالی د قرب نه چې دی محرومه شم د دې صبر په وجه به الله پاک ما ته قرب نصیب کوي یو ځای کې دا واقع لیکلی ده چې یو پیره مې بیبي زما نه ناراضه وه د بازار نه مې وله پنیر راوړو پنیر ښکلی خوراکي وی زما د بیبي ډېره غوسناک وي پنیر راواغسې ځمکې لې راویشت وی اول خو مې د پاسه وګرځېده او بیا راواغسه په دې مخ پسې راله وتم خو بیا مې هم صبر کړ ماړه کې وی دا پښتون نه وله که دا پښتون و دوی بیا پیرتوب بیا یو طرف ته ورکوي ابن عجیب رحمه الله دا واقعه په خپلو حالاتو کې لیکلي دي یو ځای کې لیکي چې زما ښځه زما نه ناراضه یو پیره د ناست وم ذکر مې کوو د دیوال خوا کې او دا ښځه مې راغله چې جګ شي د دیوال سره راله سر و او جګ شي د دیوال سره راله سر و خو بیا هم ما صبر کړی دی په بیبي مې لاس نه دی اوچت کړی اځه داسې حق به بیبي ته په بل ځای کې میلو شي تاسو به خپله راته ووایئ د بندګر مولوي صاحب خبره وي دا نور کارونه خو موږ هر څه کړي دي د بیبي په حقوقو کې دا یو کار پاتې چې د پېښور په دې چوک کې وه د املا ښکته کړم او ځان ته یې راسوره کړم صرف دا یو کار پاتې زما په خیال چې مسلمانانو د بیبیانو په حق کې دا کارونه مو کړي نو عرض دا کوم چې اسلام ښځې له څونه حقوق ورکړي دي قسم دې کو بل چا ورکړي اسلام کې د ټولو نه لوی دولت علم دی ځمکه نه ده بینک بیلنس نه دی نقدی نه ده سره زر نه دي سپین زر نه دي لوی دولت علم دی او علم یې ښځې له وافر مقدار کې ورکړی یو عالم نن سبا انګلینډ کې مولانا اکرم ندوي صاحب یو کتاب لیکلی دی 52 جلده کې او د هغې کتاب نوم دی الوفا بتراجم النساء او په هغه کتاب کې هغه د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه واله تر د دې زمانې پورې د هغې زنانو ذکر کړی دی چې هغه د پیغمبر په احادیثو کې ماهر وي یو د مدرسې نه عامه عالمه فارغ شي یو هغه عالم چې بخاري شریف لولولی شي ترمذي شریف لولولی شي مسلم شریف درس کولی شي دې ته محدثه وایي وی صرف دا محدثاتو حالات په دې 52 جلد کتاب کې راجمع کړی دي او د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه واله تر دې زمانې پورې د 10,000 محدثاتو حالات راجمع کړي څونه 10,000 محدثاتو دا د دغه مغرب په دې مخ سپېړه ده چې دا خبره کې چې ښځو له حقوق اسلام نه ورکړي بیوقوفه ښځې له چې اسلام څونه حقوق ورکړي دي قسم دی کومه بل دین کې داسې ښځې سره هغه د انصاف معامله کړی دی دا ښځې د علم په اعلی منصب کېنولې ده یو ډېر لوی فقیر تېر شوی دی امام علاءالدین سمرقندي رحمه الله تعالی او خپله لوی عالم او په فقه کې 4 جلده کې غټ کتاب لیکلی دی تحفة الفقهاء او د هغه لور وه بیبي فاطمه هغه فاطمې ته خپل کتاب ور حفظ کړی و د پلار هغه 4 جلده کتاب یې په ذهن کې پروت دا بچی لویه مفتیه وه دا لورې کله به چې فتوا تلله نو په فتوا به یو دسخط د هغه یو فتوا یو دسخط به د فاطمې بیبي د لور به وبې دومره مضبوطه مفتیه وه فتوې به یې ورکول او دې پسې د غټو غټو خلکو رشتې راغلی وې د غټو غټو خلکو لیکن ده به ورته انکار وکړو زما لور عالمه ده او ستاسو زامن جاهلان برابري نشته نو رشته به یې ورنه کړه د ده یو شاګرد ملک العلماء امام کاسانی رحمه الله هغه د دې کتاب تشریح وکړه په تشریح خو پوهېږئ که نه شرح یې ولیکله په 10 جلدو کې د تحفة الفقهاء شرح یې ولیکله نوم یې کېښود بدایع الصنایع فی ترتیب الشرائع دی استاذ له خپل کتاب راوړو دی شاګرد علامه سمرقندي صاحب چې کتاب وکړو دی شاګرد ته وایي بچي ته زما د لور د نکاح لایق یې زه تاله خپله لور درکوم او په مهر کې ول هغه کتاب واچو
مہر دې نور وانه غستو اکه کتاب دې جنې مہر کو بدای صنایع چې اوس هم د مفتیانو په لاس کې دی تر قیامت پورې به د مفتیانو په لاس کې دا د یو زنانه مہر دی اسلام ښځې له دا عزت ورکوي داسې یو بل دین کې شته قسم دی که د دې مثال او چې کله نکاح وشوه نو بیا به په فتوا باندې درې دستخط یو به دستخر یو د زوم بی فاطمه دستخط او دون خیال ساتي او پیرا ملک العلماء امام کاسانی پسې د حلب حاکم او صدر سوال جواب وکړو دل تراشه د تعالی دعوت درکوم زه به تعالی تمام سہولیات هم درکوم خو چې ته دلته اوسې کې دلته فتوا ورکې زما د ملک نه هغه ورته زه به خپل بیبي سره مشوره کوم ځکه د استاد لوري مو عالم مو هغه ورته زما د خپل علاقې نه زړه نه کیږي واپس د حلب حاکم ته خط لیکو وی زما بیبي دې نه زړه نه کیږي لہذا اعظم په دې راتلو باندې راضي نه یم الله بیبي له دون احترام سموده پسې بیا بیبي وی چې بس لاړ بشو زو حلب ته زو زما زړه سره چت شوی دی نو واپس حاکم ته خط لیکو چې زما بیبي وی چې دې نه زو بس زم درالم د ښځې دونه احترام په بل دین کې شته تاسو ماته دا ووایئ قسم د دې ښځې نه چې څونه احترام د اسلام ورکړی دی نو دونه برې په بل دین کې نشته عزتمندو صرف خبره او کمې دا دی چې موږ د خپل زړه سره اسلام نه لګوو د اسلام دا پر مغز احکام په خپل ژوند کې نه راولو د اسلام د حکمت نه ډک طریقې چې کوم دی په خپل ژوند کې نه راولو نن زما دغه د معاشرې زنانه کو په اسلام آباد کې جلسونه او ریلې وباسي او دی چغوي چې میرا جسم میری مرضی په الله مې د قسمی دی کو د اسلام د خبر شو دا چغه به واپس په خپل وردن نه کی دا جزانه د اسلام نه دی خبر دی خو تش مغرب په پرده کې ساتلی دي د اسلام نه لري ساتلی دي راشه د اسلام خون وګوره راشه د اسلام د سوري د لاندې راشه تا ته د اسلام د حقانیت پته ولګي تر زموږ د خزونه تاسو کا زموږ د علاقې د خزونه تاسو کا هغه وی موږ د دنیا خوش نصیب خزیه چې الله تعالی د دیندار کورونو کې پیدا کړی دا غي راشه تاسو کې د خزې اهمیت ته او د اسلام اهمیت ته عزت مندو اسلام د الله پاک د طرف نه لوی نعمت ته او په دې کې کوم حقوق چې د زنانوي نغه صحیح حقوق دی اعلی حقوق دی دا غي نه بغیر خزې سره ورې ظلم کیږي حقوق هغه دي چې کوم په اسلام ورکړي دي اذان خبره زموږ په یو کوتاه کیږي زموږ د امرونو قرآن صفا اعلان کړی دی چې د بیبي لبا په جایداد کې حصه ورکړي په سونو وروڼه دي د خپل خور په جایداد باندې خپه ایښي او ښه به دینداري حجونو له به ځي عمرو له به ځي ستا د حجونو څه فایده ستا د عمرو څه فایده قسم دی که زر عمرې وکړه 50 حجونه وکړې خو چې د خور په جایداد دي حصه ایښي جهنم ته به ځې غوبې به خورې که نه علما کرام ناست دي چې یو سړی 100 حجونه وکړي او 100 عمرې وکړي او دې د خور جایداد لاندې کړي او هغې له جایداد په نه ورکوي په ناحقه باندې یا نو دې به د جهنم د اور نه خلاص شي نه خلاصېږي حقوق الله کې خو اسلام نرمي کوي خو حقوق العبادو کې اسلام نرمي نه کوي لہذا چا سره چې د خویندو حقونه په جایداد کې هغه حق ولا ورکړي زه بعضې خلکو ته حیران شم مخکې لوی د مو په کلي کې یو کس ما نه خواله راغی جمرې له روان یم خو د خویندو ځمکې دي را سره غواړم چې د هرې خور ځمکه ورکم د هغې نه بس به عمرې له ځم ما یې نور وروړه وی نور وروړه ته مې هم ویلي دي خو زه خپل جایداد کې حصه ورکوم ما استان اعلی مسلمان نشته میراث مسله مې ورته حل کړه هرې خور له ځمکه جدا کړه د هغې زامن یې راوغوښته د هغې نه بس عمرې له لاړه ما ستا په شان صحیح مسلمان بلا پیدا کی یو کس ماله راغی یاره جي ما سره جرګه کې لاړ شه ما یې خیر دی وی چې پلانکې زما د هغې ورسره حق کېږي او هغه رور یې زما د ښځې نه چې کوم دی حقوق نه ورکړي نو ما ته خو پته وه چې دیم جایدادمند دی ما یې ستاسو خویندې دي وی زما دونه خویندې ما یې دا خپلو خویندو له حصه ورکړې ده د دې ځای کې غلی شو ډاون شو ما یې مخکې ځان ته خو وګوره د خپل ګریوان ته که د خپلې ښځې حق غواړې او خپل حقونه نه ورکوې چې تا سره د خویندو رسي اول به د خپلو خویندو حقونه ورکوې ما ته وی ټیک ده شي بیا نه دی راغلی کېدای شي چې ته وینم بیا به ورته ووایم مخکې د خور حقونه ورکړه بیا د ښځې حق غواړه ابداله درکوي او ګوره د پښتنو معاشره چې د اسلام نه بېخبرې دونه ظلم او حدود کراس کی چې بعضې پلاران په خپل ژوند لوڼه د جایداد نه وباسي داسې کېږي او که نه کېږي تاسو ووایئ او جایداد صرف زامنو پسې ولیکي دا ظلم دی د پلار نه زه تپوس کوم ته به خدای سره نه مخامخ کې کو الله ستا نه تپوس وکړه چې ته زما په کتاب خپې دې ولې ایښي ما د ښځو له حقوق ورکړی تا دې ولې وباسل
کو الله ستانه تپوس وکیا چې دا زوی ستانه پیدا او د لور د بل چا نه پیدا و نو ته به څه جواب ورکې پلاره د لور د حق نه مه محرومه کوه څنګه چې زامنو له حقوق ورکې د لور له ورک الحمدلله اسلام دا تمام حقوق د ښځو په اعلی طریقې سره بیان کړي ضرورت د دې خبرې دی چې موږ دین د خپلې سینې سره